چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا خدای زیات کړی یو پلسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو پلسه تر مجنون کا خپرونې ډېرو درنو او خوږو اورېدونکو د خپل کوربه او سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړي. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلي. ګرانو اورېدونکو د پښتو ادب په دنیا کې او د پښتنو په زړونو کې هغه خلک نه مري څوک چې د خپلې ژبې او ادب روزنه کوي د هغوی ژوند هم ډېر قیمتي وي او د دوی د ژوند چې د یو تن یا د یوې محلې اساسه نه وي بلکې دا د ټول قام اساسه وي. نو ګلالو اورېدونکو نن بیا یو وارې موږ ستاسو دپاره د قام ډېرې قیمتي اساسې راغونډې کړي دي. نو په هغې کې موږ ستاسو دپاره راوښتې د هېواد ادبي تړون مشر سکتر ښاغلی ذاکر یوسفزۍ صاحب څوک چې د نظم لیکلو یو ځانګړی انداز لري او ډېر ښه نظم لیکي او په ډېره لږه موده کې د لر او بر په پښتنو باندې د خپل قلم په زور باندې ځان ومنلو او د غزل په میدان کې هم د ولس د غمخوارۍ سندرې لیکي. ذاکر یوسفزۍ په موږ باندې ډېر ګران دی ځکه چې د پښتو ژبې او ادب خدمت کوي او د هغې سره سره سکول ته په سکول کې ماشومانو ته هم سبق چې ښیي هغه هم په پښتو کې ښیي. ډېره زیاته مننه کوو. د دوی سره خواږه چې زموږ کوم بل ملګری ناست دی هغه دی نزار شاه منصوري. نزار شاه منصوري دی چې د خپلې پښتنې خاورې یو نر بچی دی او د خپلې خاورې سره د مینې دا یو لوی ثبوت دی چې په خپل یو کلام کې د صوابۍ کوسه کوسه ستایلې ده او چې کله هم صوابۍ ته راغلی دی په چوټۍ نو خپل خلک په چوټۍ چې کور ته راشي د آرام دپاره راځي او نزار شاه منصوري صاحب چې راغلی دی نو خپل ادبي ملګري یې په مخ اخیستي دي او وخت په وخت یې ادبي هلو ځلو ته چمتو کوي. دا ښاغلی د ډېرو خوبو څښتن دی د خپل کلام او د خپل روڼ تندي په اړه باندې او د میلمستیا کوم چې د پښتنو روایات دي حتی چې د پښتنو هغه ټولې خوبۍ پکې شته کومې چې د یو نر پښتون په ژوند کې وي. نو ښاغلی نزار شاه منصوري هم زموږ سره په دې موقع باندې ناست دی. له دوی نه به هم شعرونه اورو او ورسره چې کوم دی زموږ بل یو ګران خوږ ملګری لیاقت تصور صاحب څوک چې د آینې کتاب خالق دی د نظم او د غزل نه علاوه یې د نثر هم یوه ډېره ښه تجربه ده. که نظم لیکي او که نثر خو د خپل خوار ولس او د مظلومانو پښتنو د فریاد نه ډک دی. چې صوابۍ ته د دوبۍ نه په چوټۍ راشي نو د اماراتو غونډې ورپسې خفه وي او چې دوبۍ ته لاړ شي نو بیا د صوابۍ ملګري ذاکر یوسفزي صاحب دی او زموږ نور ملګري چې کوم دی اجمیر ګل افغان دی انور مانیروال دی دوی بیا څه وایي دوی بیا دغه د عبید دغه قطعه چې کوم ده ځان ته مخې مخې ته کوي او د یو شعر له بیا ډېر زور ورکړی چې هر پښتون د پښتونخوا په خاوره شته کې د عبید د زړګي د ارمان پوره کې دوی چې بیا په لاره هم روان وي چې کله لیاقت تصور صاحب د دوی نه لاړ شي نو بیا دوی چې په لاره هم روان وي نو دا ځان سره یادوي چې هر پښتون د پښتونخوا په خاوره شته کې د عبید د زړګي د ارمان پوره کې ناسته ټوله د ادبي خلکو سره ده او هغه خلکو سره ده کوم چې د پښتو ادب په دنیا کې چې کوم دی په ګوته شمېرلی شي په زړه کې چې د خپل کلام په برکت حکمراني په ټولو پښتنو باندې کوي نو هغه لیاقت تصور دی او بیا چې کوم کلام یې د هر پښتون او پښتنې په زړه باندې حکمراني کوي نو هغه د زی غمونو زی که نه مړ مو کړموئ که نه دا کلام او ډېر زر یې چې کوم دی نو وزر کتاب هم مارکیټ ته را روان دی وخت په وخت تاسو ته موږ دوی د کتاب ذکر کوو. آینه کتاب چې کوم دی دوی چاپ شوی دی او وزر کتاب یې په 2-3 ورځو کې مارکیټ ته را روان دی. دلبر د ننګیالو کې چې کومه مشاعره ده هغه موږ ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کوو څنګه چې ما تاسو سره د ملګرو پیژنګلو وکړه نو دغه شان د دوی نه به شروع کوو خو څنګه چې روایات دي نو د روایاتو تر مخه به زه د خپل ځان نه شروع وکړم او غزل به راته ووایم چې ذاکر صاحب غزل دی جي وایي زړه مې خوږېږي د زړه سر له نن نظر ماتوم زړه مې خوږېږي د زړه سر له نن نظر ماتوم په وینو سور دی پېښور له نن نظر ماتوم او د سوات ښایست یې راله ګټې لوټې لوټې کړلو د سوات ښایست یې راله ګټې لوټې لوټې کړلو سپېلني وړم ملکڼ غر له نن نظر ماتوم او مننه جي د باجوړ سحر مې هم لاړو تاله واله شو د باجوړ سحر مې هم لاړو تاله واله شو د بنو ښکلي مازدیګر له نن نظر ماتوم او ګلونه جاړي چنارونه هم سلګونې ولي ګلونه جاړي چنارونه هم سلګونې ولي د کړاکړ هر یو نختر له نن نظر ماتوم او ګلونه جاړي مننه جي ګلونه جاړي چنارونه هم سلګونې ولي د کړاکړ هر یو نختر له نن نظر ماتوم
او ډیره موده وشوه عادله چې روجې نیسو مونږ ډیره موده وشوه عادله چې روجې نیسو مونږ نه راځي دلته کې اختر لنن نظر ماتو د خپل مات ګوټ کلام نه پس د هیواد ادبي تړون مشر سکرتر ښاغلي ذاکر یوسفزي صاحب له بلنه ورکوم چې د نظم په ژبه باندې خپل خیالات خپل اوریدونکو تمام انبیاء له دستار د محمد او دنیا ته پر راتلو یې هماوران کارونه سم شو دنیا ته پر راتلو یې هماوران کارونه سم شو منکر هم په اقرار دی چې سرکار د محمد ډېر ښه او د دې نه بعد یو کتاب وامه چې ارشاد جنگ دی را په غاړه خو د زغم نه به کار اخلو واه جنگ دی را په غاړه خو د زغم نه به کار اخلو هر قدم چې اخلو نو د دم نه به کار اخلو ډېر ښه ډېر ښه او ګټه به زمونږ وي حوصله وکړئ ملګرو ګټه به زمونږ وي حوصله وکړئ ملګرو شرط په پکې وي چې د قلم نه به کار اخلو ډېر ښه ډېر ښه او د غزل څو شعرونه به ووایم چې ارشاد چرې به نه راتله تر منځه کشاله د خپلو واه چرې به نه راتله تر منځه کشاله د خپلو خو که منلې چېرته خپلو فیصله د خپلو او مسله نه وه که سنګر کې راته پروت وې پردی مسله نه وه که سنګر کې راته پروت وې پردی مسله دا ده چې د جوړه مسله د خپلو او خار کې میشته د کلي خپلو هیڅو نه پیژندم خار کې میشته د کلي خپلو هیڅو نه پیژندم که مې د هر طرف نه ورکړه حواله د خپلو مننه او د کاکا زویا داسې مه کوه ګزار درستو ګزار صاحب د کاکا زویا داسې مه کوه ګزار درستو ته خو مې خپل یې خامخا کېږي ګیله د خپلو مننه د کاکا زویا داسې مه کوه ګزار درستو ته خو مې خپل یې خامخا کېږي ګیله د خپلو او په خوشحالۍ مې شو خوشحاله ولې پوه شوم پرې په خوشحالۍ مې شو خوشحاله ولې پوه شوم پرې چې خوشحالۍ کې د یار نه وه ولوله د خپلو مننه په خوشحالۍ مې شو خوشحاله ولې پوه شوم پرې چې خوشحالۍ کې د یار نه وه ولوله د خپلو او زه څه خبرم چې دا خپل به مې هم خپې راکاږي زه څه خبرم چې دا خپل به مې هم خپې راکاږي زه خو میدان ته تلم په ډاډ او حوصله د خپلو مننه او ذاکره دلته کې د بل وطن نه راځي څوک ذاکره دلته کې د بل وطن نه راځي څوک سودا د خپلو د سر کېږي په میله د خپلو ډېره مننه خپرونه د دلبر د ننګیالو کې چې زموږ کومه مشاعره شروع کړې ده مشاعره روانه ده او په مشاعره کې زموږ سره دویم ملګری چې کوم دی هغه څنګه تاسو ته ما وړاندې کې د هغوی پیژنګلو وکړه نو څه د پیژنګلو محتاج نه دی نزار شاه منصوري خلک ډېر زیات پیژني او ډېر ښه پیژني تاسو یې زما نه ښه پیژنئ ځکه چې د هغوی هر غزل چې کوم دی ثوابی هغه تاسو ډېره ښکلې اورېدلې ده زما د هر ځای ثوابی خوښه ده او خوا کې مې ډیم سره ټوپای خوښه ده دا غزل خو تاسو د محسن خان په اواز باندې ډېر زیات اورېدلی دی دا کلام ډېر خوندور کلام دی نو راځئ چې دغه نن تې نیغ په نیغه څه واورو نزار شاه منصوري صاحب جی بلنه درله کوو چې خپلو مینهوالو ته د نظم په ژبه کې یو ښکلی غوندې پیغام ورکړئ غزل به ورته وم عادل صاحب ارشاد غزل نه مخکې دوه شعرونه دي ډېر خوند به وکړي چې زما مخ ته دې کاته ونه کړل چې زما مخ ته دې کاته ونه کړل جانانه دا دې ګوره ښه ونه کړل واه ډېر ښه بیا ووایه دا مطلب چې زما مخ ته دې کاته ونه کړل جانانه دا دې ګوره ښه ونه کړل او مړه د ځان سره لږ سوچ خو وکړه ما ستا دپاره په ځان څه ونه کړل ډېر ښه او لنډ بهر څو شعرونه دي چې د خمار اوزي چې د خمار اوزي عشق د معیار اوزي او ستانه بغیر زندگی ستانه بغیر زندگی صاحب معیار اوزي ستانه بغیر زندگی صاحب معیار اوزي او دا د چټای شپې ورځې دا د چټای شپې ورځې ډېر په تلوار اوزي دا د چټای شپې ورځې ډېر په تلوار اوزي او ستا د دروغو بانې ستا د دروغو بانې لاړې د شمار اوزي ستا د دروغو بانې لاړې د شمار اوزي او ستا په پوچې غوسه هم ستا په پوچې غوسه هم زړه د نظار اوزي ډېر ښه ډېر ښه لیاقت تصور صاحب کو خوښه مې نو خپل اورېدونکو ته ښکلی شان غزل ډالۍ کړي ډېره مننه ستاسو
د ټولو مینوالو چا چې میسجونه راولېږل د هغوی د ټولو په نوم باندې د غزل نه مخکې یو کې طارز ده ارشاد چې پښتانه روایتونه رانه هېر مه کړي پښتانه روایتونه رانه هېر مه کړي لویه خدایه خپل خویونه رانه هېر مه کړي ډېر ښه پښتانه روایتونه رانه هېر مه کړي لویه خدایه خپل خویونه رانه هېر مه کړي ډېر ښه ډېر ښه په خپله ژبه خپل کلتور به پیژندی شم په خپله ژبه خپل کلتور به پیژندی شم د پښتو خواږه لفظونه رانه هېر مه کړي واه 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 ډېر ښه ډېر ښه مننه غزل څو شعرونه عرض دي چې یو څو خبرې زما ستا د دې یارۍ پاتې دي زما ستا یو څو خبرې زما ستا د دې یارۍ پاتې دي ګینې نو تا سره مې څه د رښتینی پاتې دي ډېر ښه ډېر ښه یو څو خبرې زما ستا د دې یارۍ پاتې دي ګینې نو تا سره مې څه د رښتینی پاتې دي واه ډېر ښه مننه جي د خېټې غم دی چې غنم پسې په للمه ګرځم د خېټې غم دی د خېټې غم دی چې غنم پسې په للمه ګرځم ما نه سپرلي د خپل وطن په مجبورۍ پاتې دي ډېر ښه ډېر ښه مننه جي د خېټې غم دی چې غنم پسې په للمه ګرځم ما نه سپرلي د خپل وطن په مجبورۍ پاتې دي ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست مننه زما د کام نسل کشي په بارودو وکړه واه زما د کام نسل کشي په بارودو وکړه څو ستمونه چې لا نور د دې صدای پاتې دي واه ډېر ښه مننه ډېر ښه مننه ما د جانان نه هیڅ چرې هم اړولی نشي ما د جانان نه ما د جانان نه هیڅ چرې هم اړولی نشي لا مې ګریوان کې ای رقیبه څو تڼۍ پاتې دي واه ډېر ښه مننه جي د محبت نغمې به بیا په موده پس تازه کړو د محبت نغمې به بیا په موده پس تازه کړو لا په رخسار د سرنګونه د ځوانۍ پاتې دي واه ډېر ښه مننه ډېر ښه مننه جي او مقته ده جي چې په دې جذبه به تصوره پښتونخوا جوړوم په دې جذبه به تصوره پښتونخوا جوړوم ما ته سندرې د پښتو د ملالۍ پاتې دي واه ډېر ښه ډېر ښه ډېره زیاته مننه ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب یاد کړی وي زما د طرف نه ټولو مېلمنو ته هرکلی او تاسو ټول ټیم ته دعا سلام ډېره مننه ذاکر یوسفزی صاحب ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کوم دی زموږ سره د شروع په ورځ باندې پروګرام کوي فیصل فاران صاحب او ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب ډېر ښکلی پروګرام کوي ډېره زده کړه ته کېږي د ژبې په حواله باندې د ثقافت په اړه ډاکټر صاحب او فاران صاحب په شانتي خلکو باندې موږ فخر کوو جی دا زموږ پہچان دی دا زموږ مشران دي جی د دې نه موږ زده کړې کوو ډېره مننه ذاکر یوسفزی صاحب د ژبې په اړه د ټولنو په اړه باندې به یو خبره شریکه کړو خپلو مینوالو سره ستاسو د هیواد ادبي تړون چې کوم دی څه هلې ځلې دي نن سبا ګرمی موسم سپرلی هم دی او ګرمی موسم هم را روان دی نو څه هلې ځلې کوئ تاسو نن سبا زموږ خو هلې ځلې ډېرې زیاتې په تیزۍ سره روانې دي او هغه له چا نه پټې نه دي پرون چې هم کوم اجلاس شوی دی تاسو ولیدل چې سره د دې چې په موټرسایکل سخته پابندي وه او د هغې نه باوجود هم په اجلاس کې 40 کسان شریک وو نو دا زموږ ستاسو لپاره د خوشحالۍ خبره ده بالکل چې نوی کول او زیات تر د خوشحالۍ خبره ده چې نوی کول پکې ډېره دلچسپي اخلي او داسې لیکونه کوي چې سړی ورته حیران پاتې شي او دا په دې وجه کوي چې د دې ځمکې حالات د دې سیمې حالات داسې دي چې د بنده دنني جذبات راپاروي او هغه لیکلو ته تیاری نو د هیواد ادبي تړون هغې ته یو پلیټفارم مهیا کړو او انشاءالله زموږ به کوشش دی چې همدغه نوي لیکوالان چې دي دا زموږ د آینده رقم دی ته سترګې دي د دی نه به زده کړه کوي د هیواد ادبي تړون مقصد هم دغه دی چې دا نوي لیکوالان چې کوم هم دي چې دی را مخکې شي او دی څوکي ژبې دپاره د ژبې لپاره نزار شاه منصوري صاحب ستاسو چوټي هم په ختمېدو ده او تقریبا ډېره موده پس تاسو کلي ته راغلی نو څه تاسو راته دا څومره چوټي چې تاسو تېره کړه نو زما په خیال چې تاسو خپل کور له ټایم کم ورکړی دی وخت هم ډېر کم ورکړی دی او ادبي ملګرو له هم ډېر ټایم ورکړی نو څه تاثرات دي ستاسو د دغې په اړه باندې یاره چې دلته هم د پښتو دپاره ښه کار کېږي تنظیمونه دي دلته په صوابۍ کې او باقاعدګۍ سره اجلاسونه کوي او تنقیدي نشستونه چې کومي په هغې کې کېږي مشاعره پکې کېږي 13 ورځو کې هغه مرغوس کې چې کومه مشاعره زلمي لیکوال کړې وه یا نورې داسې هلې ځلې کېږي په دې دغه باندې مونږ هم چې راغلو مونږ هم دلته خپل ځای کې مشاعره کړې وه نو کار کېږي ډېر زیات دلته کې هلته هم کېږي دلته هم کېږي د پښتو دپاره ملګري لګیا دي او کارونه کوي
ډیره مننه. او څنګه چې هلته سرګرمۍ شروع دي نو داسې دلته شته که نه؟ بالکل دي شته، څنګ په څنګ روانې دي؟ بالکل څنګ په څنګ روانې دي. یعنې که تاسو چې په پردی خاوره باندې کوم هلې ځلې کوئ نو هغه دلته په خپله خاوره باندې چې کوم دی هغې سره څنګ په څنګ روانې دي؟ بالکل جي مخکې دلته خو دومره نه وي ځکه چې دې ځای کې میډیا څه وسایل نو خلکو سره، او که څه پروګرام به وشو یا به څه مشاعره وشوه نو د هغې به چاته پته نه لګېده، بلکې هغه محله کې او هغه کلي کې به خالي خلکو ته پته وه یا شاعرانو ملګرو ته چې دلته مشاعره وشوه یا اجلاس وشو. او نن سبا خو چې کوم نه دلبر د خیره سره د ټولو ملګرو आवाज رسي خلکو ته چې څوم هلې ځلې کېږي. بیا دی نن چې کوم نه دلبر دلته کې ډېر شاعران را مخې ته کړل او د لرو لرو نه لکه چې هغوی بالکل په خپل کلي کوم چاته پته نه وه چې هغوی شاعري کوي، هغه خلک راغله دلته نه پروګرامونه وکړل او را مخکې شو نو یو سرګرمي پیدا شوه دلته په صوابۍ کې او ډېر ښه شاعران را پیدا کړل. جی ډیره ډیره مننه. زه ساده خان د مرغوز نه، زما له طرفه ټولو میلمنو ته ډېر ډېر سلامونه. ستاسو پروګرام ډېر ښکلی روان دی، ډېره مننه ساده خان صاحب. زیتون د یار حسین نه وایي څنګه یې وروڼو خیر خیریت ته خوراکی ستاسو دواګانې دي، د یار حسین نه یاد کړی وي. ټولو میلمنو ته سلامونه او د زړه تل نه د ریډیو دلبر صوابۍ FM 94 شکریه ادا کوم. ډېره مننه زیتون خور. ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب یو وارې بیا میسج کړی دی، وایي ذاکر یوسفزي، لیاقت تصور او نزار شاه منصوري صاحب ته هرکلی وایو. تاسو او د هر هغه چا په نوم سلام، څوک چې پښتو سره مینه کوي او پښتون کام ته په درنه سترګه ګوري. ډېره ډېره مننه ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب. موږ هم ډاکټر صاحب ته ډېر زیات دوا سلام ټول ملګري او ډېر د هغوی پروګرام ته موږ ډېر په تلوسه کې یو او انشاءالله چې د هغوی پروګرام موږ ډېر زیات شوق سره وو. ډیره مننه لیاقت تصور صاحب. حنا خان یوسفزۍ پروګرام د ډیر زیات او د ټولو میلمنو ته ډیره زیات سپیشل سلامونه. نزار شاه منصوري ته ډیره ډیره مننه. حنا خورکۍ وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی جان، څنګه یې؟ زما د طرفه تاسو ته او میلمنو ته شبنمي سلامونه. یور سسټر ارمانی یوسفزۍ. شکریه، ډیره مننه ارمانی یوسفزۍ خورکۍ، ستاسو یو جهان مننه چې زموږ سره هم د SMS په لار باندې خپل سلامونه موږ ته راولېږل، میلمنو ته هم ډالۍ کړل. ډیره زیاته مننه، یو جهان مننه. زموږ خویندې چې کوم دی هغه هم زموږ سره د ادب په دې کاروان کې چې دونه څنګ په څنګ روانې دي. نزار شاه منصوري صاحب. بالکل. لیاقت تصور صاحب. نور ستاسو څه مصروفیات دي؟ تاسو چې راغلي هم دغه ادبي هلې ځلې دي او ټول په منډه هم کړي دي. ستا او د نزار شاه منصوري صاحب نه ذاکر یوسفزۍ صاحب هم ماته وایي چې یاره ډېر په منډه کړي وي، دا ژوند هسې هم نوزګاره او دوی راله ښه نوزګاره کړی دی. زه به داسې ووایم عادل جانه چې بس یو منډه ده، یو دو دی هر انسان کې دننه چې دنه یو طاقت وي، یو زور وي د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره. او دا زور چې کوم دی نو که زه وایم چې زمونږ کوم د تنظیم صدر چې اجمیر ګل افغان صاحب یا ذاکر یوسفزۍ صاحب یا دا شان چې دی نو زمونږ د دې تنظیم بانی چې پجګل صاحب دی، سردار لالا دی، د دوی په وجه باندې د دوی د دې راپارولو په وجه باندې چې کوم دی نو مونږ دا هلې ځلې راغستې دي او هېواد د ادبي تړون چې کوم دی نو یو نوی رخ اختیار کړی دی او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به د دې تنظیم نه چې دی نو ډېر ښه کارونه کېږي، رسالې چاپ کولو، د تذکرو چاپ کولو او د دوبۍ هم دغه چې دی نو زمونږ دغه دي د هلې ځلې دي، هلته هم دغه هلې ځلې دي، دلته هم دغه هلې ځلې دي. نو انشاءالله په راتلونکي وخت کې به د دې تنظیم نه نوي نوي انکشافات که خیر کېږي، تاسو به وایي که خیر. ډېره مننه. لیاقت تصور صاحب، څنګه چې د یو شاعر واده وي او هغه پکې مشاعره کوي نو چې دغه یو عام سړی د هغه په واده کې که مشاعره ونه شي نو زه خیر دی، نو چې یو شاعر واده وي او مشاعره پکې ونه شي نو هغه څه نیمګړې غوندې نه وي خادي؟ ډېره مننه، ډېر ښکلی مزیدار سوال وکړو. دې سوال سره ما ته الله دې وبخښي اجمل منصور را یاد شو چې هغه زما د واده په شپه باندې یو وړه غوندې مشاعره منعقد کړې وه، نو ما ته بالکل هغه وخت را یاد شو. نو زما سور خیال دی چې مشاعره خو ډېره ضروري د بیګا چې د شاعرو ممان واده شوی دی، اول خو له مبارکي ورکړو او ډېره مننه یې کوو چې موږ په دغه خادو کې په خوشحالۍ په موقع باندې یاد ساتلي یو. او زه وایم چې دا نننۍ مشاعره د هغوی په نوم باندې کوو ځکه زموږ یو ډېر ښه ملګری هم دی، ادبي ملګری هم دی او د چینل ملګری هم دی، نو او د هغې نه علاوه سره زموږ ورورولي هم ده. بالکل. نو ډېر خوند به وکړي ځکه چې هغوی که مشاعره نه ده کړې نو هغه کمې به موږ وله برابر کړو. موږ ته خو هغوی دا ووینم چې یاره زه مشاعره کوم څو ورځې کې، نو کیدای شي چې منعقد کړي مشاعره جی او دغه شانتي ذکر دغه مو کو ذاکر مو کو وختي چې یاره داسې خواهش ظاهر کړی دی. جی
نو کېدای شي چې مشاعره وکړي او ډېره ښه خبره هم ده. پکارو زما سره خیال دا روایت بدلول پکار دي موږ لا چې موږ په ودونو کې بجای دی چې نور څه اکټیویټیز سو دا شان نور سرګرمۍ کو مشاعرې وکړو. نظار شاه منصوري صاحب څه ویل غواړي په دې حواله باندې؟ بالکل شاعروم له خدا په کار و چې مشاعره یې کړې وه او هغوی وی چې زه یو څو ورځې بعد کوم مشاعره د واده مشاعره مطلب د واده پسې یو څو ورځې بعد کوم. نن نو سره زمونږ لیاقت صاحب دی مونږ چې ترونو خبره ورسره په دې اړه زمونږ شوه تاسو هم وایي نو هغوی وایي چې مشاعره به لازم نه خو زموږ سره باقاعده سټام نه دی لیکلی کېدای شي د خپلې خبرې نه یو څو ورځې پس وتښتي. یاره جي غالبا زما په شاعرو باندې اعتبار شته چې وبه کړي چې څه وایي وبه کړي انشاءالله. زه ورته د واده مبارکي ورکوم. جذبه پکې شته څنګه ذاکر صاحب؟ که حالاتو په مخه وانه غوسته نو جذبه پکې ډېره حالاتو زیاته نه ستاسو څه مطلب دی؟ دا اوس چې کوم نوی حکومت راغی نو د حکومتونو څه پته لګي چې هغه کم قسم ادبي دی که نه انشاءالله چې ادبي سړی وي د هغه حکومت هم ادبي وي که نه؟ نو د شاعروم خو ډېره جذبه ده او شاعروم موږ هم ژوندي کړي. او تاسو پکې یو خبره محسوس کړې ده شاعروم کې بیخي غوسه نشته؟ بالکل جی نشته پکې که نه؟ هر چا سره ښه پروروالی په نیک نیتۍ پرون تندي میلاویږي او غوسه پکې بیخي نشته. بالکل جی ډېر مات طبیعت دی. اوس ذاکر صاحب خبره د حالاتو نه پس بدل نه شو نو لکه کیسه صحیح ده انشاءالله نه به بدلېږي. که اوس د حالاتو نه بعد هم دغه شان پاتې شي نو کېدای شي. ذاکر صاحب څنګه مو خوښه ده؟ یو غزل نور ډالۍ کوو که نه خپلې خبرې ستاسو خوښوي چې څنګه ستاسو خوښوي؟ حاجي دا یو څو نومونه را سره راغلي دا به پکې واخلو د هغې نه پس به بیا دغه وکړو. عمران رور د شاه منصور نه یاد کړي ټولو میلمنو ته سلامونه او د مینې نه ډک سلامونه او خپل کلیواله نظار شاه منصوري ته د مینې نه ډک سلامونه. ډېره مننه عمران رور. ډېر ښه او که نه بالکل راپاڅېدل او اسحاق شاه منصور وایي درې واړو میلمنو ته او نظار صاحب ته سلامونه. د بد نظره دې په خوند کتو مې ډېر بدې شي او سترګې دې ځان ته شي چې سترګې یې ښکلا ته نه شي. ډېر ښه. منظر اقبال رور د کلابټ نه یاد کړی وایي زما د طرف نه ذاکر تصور او نظار ته په اف ام 94 کې هرکلی وایم او دې طرفه منظر اقبال کلابټ منظر اقبال صاحب ته سلامونه را لېږلي دي. جی منظر اقبال صاحب ته موږ هم په دواړه لاسه سلام کوو. ډېره زیاته مننه. نو څه مو خیال دی اوس زه وایم چې یو غزل پکې شاعري ممن ته د خوشحالۍ په د واده په د خوشحالۍ کې هغوی ته ډالۍ کړو نو خوشحاله به هم شي او خوشحالۍ به یو په دوه هم شي که څنګه ذاکر صاحب؟ بالکل دا خو به ډېر زیات خوند وکړي. دغه حق خو داسې نه ادا کېږي خو به هر حال سیسه به پکې واچوو که نه؟ جی ارشاد. نو زه خو دغه حوالې سره خو مې څه نه دي راوړي. جی یو نظم موږ د ذاکر نه نظم اورېدل غواړو. ذاکر نه نظم؟ ذاکر صاحب خپلو ملګرو ته په خپله فرمایش وکړو موږ ته نظم یو نظم به ووایم د ګلابو په دې ګل باندې مې لیکلی دی. جی ارشاد. نو هغه به تاسو ته د ټولو ملګرو ته ډالۍ کړم چې د دې عنوان دا دی چې ته به خامخا کتلېږې. ته به خامخا کتلېږې د حالاتو غرغنډو کې په تیرو ازغو کې د خانانو د کورونو په سربو گملو کې ټوکېدلې ګلابه خندېدلې ګلابه دا منم چې په ښایست کې مزیداره نمونه یې د الله د قدرتونو یو شاهکاره نمونه یې ستا خاموشۍ کې پروت پیغام د زندګۍ دی حقیقت کې ښکاره کړی تا مقام د زندګۍ دی ستا په مینه باندې مسته په ګډا پرپره کې دي ستا په غېږه کې لوبېږي په خندا پرپره کې دي ستا په مخ باندې جوړ شوی د اصلو مچو بنګار دی بورا هم سپړ دی وزرې غرضی ستا د دیدار دی بلبل هم پتا ژوندی دی بلبل هم پتا قربان دی ستا ژوندون ورله بهار دی او ستا مرګ ورله خزان دی. خو ای سرخیله د ګلونو واسطې د الفتونو ای بنیاد د رنګونو کرشمې د قدرتونو ته د ځان نه څه خبرې د دوران نه څه خبرې چې ستا حسن ستا قاتل دی ستا ښکلا تاله پانسي ده ستا ژوندون یوه ګړی دی ستا سکون یوه ګړی دی ستا خندا یو څو لحمې ده ستا ادا یو څو لحظې ده ته به خامخا کتلېږې خامخا به په دار کېږې یا به بیل شي د ډنډر نه او زینت په د ګلدان شي که دې خوښه وي که نه وي ته به تاخ کې بندیوان شي یا به وخېږي اوربل ته شي به زلفو کې په دار یا سورې به شي په ستنو اویزان به شي په تار تر هغې به په سولی یې څو چې وینه وي ستا تن کې تر هغې به اویزان یې
سوچ ستا وي ستا بدن کې ته چې ترمې لاړ شي دغه تار در نه اوزګار شي لکه ستا به بل سوری شي لکه ستا به بل په دار شي ته به خامخا قتلیږي خامخا به په دار کېږي دا په دې چې دې وطن کې د پخوا نه دا دستور دی چې د یو ښایست دپاره ښایستونه په دار کېږي په سهونو ښکلاګانې یو ښکلا ته لوګې کېږي ډېره زیاته مننه ذاکر یوسفزۍ صاحب ډېره زیاته مننه وایي زه نیم رایم د مرغوز نه زما د طرف نه ټولو میلمنو ته ډېر ډېر سلامونه او ذاکر صاحب ته سپیشل سلامونه ستاسو پروګرام ډېر ښکلی دی ډېره زیاته مننه نیم راخور یو جهان مننه سجاول خان او سنان عادل عایشه عادل او ماها خان د کوزي باندې رای لختي چم نه یاد کړی وایي چې میلمنو ته سلامونه او چې انکل دې راته ډېر ډېر شعرونه وایي وعلیکم سلام انکران خو ستاسو درې راغلي دي کوم انکل دی نظار صاحب ډیره مننه اوس خو د خیر اثر رنګ له ښه شي ځکه چې د شاه منصور نه تاسو سلامونه راغلل که او یونس سره شریکول غواړئ صاحب جان اندلیب صاحب هم میسج کړی دی د هیواد ادبي تړون ملګری دی زموږ ډېر خوږ او ګران مشر دی صاحب جان اندلیب صاحب د شاه منصور نه هم تاسو درې واړو ته وایي د ادب د ملغلرو ته سلامونه د هیواد ادبي تړون ملګری نه دی د هیواد ادبي تړون د ملا تیر دی او انجن دی بالکل او د هغه په وجه باندې هیواد دې ځای ته رسېدلی دی بالکل تاسو ته درې واړو ته سلامونه رالیږلي اندلیب صاحب دپاره به زه یو خبر وکړم ستاسو په اجازت سره چې نورالامین یوسفزي صاحب ویلي و چې یاره په نوم باندې اندلیب دی خو کار د شاهین کوي ډېر ښه زه به دا خبر وکړم چې موږ نن دلته یو او څه لیکو نو دی کې د اندلیب صاحب ډېر غټ لاس دی زه چې کله وړوکی وم ما به هغه ټایم ته لږه شاعري کوله اندلیب صاحب ته مې خوله هغې به راته صحیح کوله دا څه وکړه دا څه وکړه نو ډېر لاس دی زموږ شاته اندلیب صاحب ځکه دې ځای ته راغلو ډېر مینهناک انسان هم دی بالکل جی ډېر زیات مخلص څو شعرونه شاعرون ته ډالۍ کوم چې یاره څه چې مې په زړه دي بس هماغه مې په خوله دي ډېر ښه ډېر ښه او د وطن د خلکو غم دی ګنې دلته زموږ څه دي او زما زړه دی پکې یوړو ستا لشې لشې باڼه دي او په دې ټوله پښتونخوا کې د صوابای خلک خواږه دي په دې ټوله پښتونخوا کې د صوابای خلک خواږه دي او خلک ډیر دي خو نظاره هر څوک ستا په شانتي نه دي ډېر ښه د یو لنډ غونډه کې نظم دی موجوده حالاتو سره زموږ په دې معاشره چې زموږ د سوچ معیار له هغه نه دی چې موږ د ښه او بد تمیز وکړی شو ډېر ښه زموږ د سوچ معیار له هغه نه دی چې موږ د ښه او بد تمیز وکړی شو موږ لا د ځان په جیلخانو کې بندي زموږ احساس تر خپله ذاته محدود موږ لا د بل چا په درد نه پوهېږو او دا چې کورونه په خلا جوړوي که موږ په دغه خلکو فکر وکړو نو دا خبره ښه څرګنده به شي په هر لحاظ پسمانده شوي یو موږ ته دا ډېره زیاته لار پرته ده بس دومره سر په ځان له نه خوږوو وامه د دې کیسې نه چور دا دی چې مو د ذات نظام سم شوی نه دی د دې وطن نظام به دغسې چې مو د ذات نظام سم شوی نه دی د دې وطن نظام به دغسې ډېر ښه ډېر ښه پذیر مرغوزي صاحب یاد کړی و د مرغوز نه وایي میلمنو ته سلامونه ټولو ملګرو ته لداد ورکوم ډېره زیاته مننه پذیر مرغوزي صاحب ته زموږ دوا سلام دې هم ورسي ډېره مننه ورسېدل ورته د هوا په چپو باندې پذیر مرغوزي صاحب کمی محسوسو خو انشاءالله چې بله ونۍ کې به همدغه ملګري بیا هم راغواړو ګلالی پرام ثوابی ټولو میلمنو ته راغلو میلمنو ته سلامونه پروګرام ډېر ښکلی روان دی او سلام یې لیکلی دی خورکای میسج د نیمګړی شو که پوره شو بالکل به یې دله شامل کړم ډېره زیاته مننه ګلالی خور او د کلام نه مخکې راته چې دا ووایي بخښنه غواړم ستاسو خبره مې کټ کړه د خپل کتاب وزر چې کوم دی کله چې زما خپرونه وي دلبر د ننګیالو یا د نننۍ ورځ چې به نو په کې ډېر مینوال راځي او ستاسو د کتاب پوښتنه کوي د وزر نو زه هم که په خپله خوله مې ورته ووایي چې کله را روان دی او څومره وخت به پرې لګي نو ډېره مننه به وي ډیره مهرباني د هغه مینوالو چې را زما د کتاب تپوس کوي او لکه تحقیق کوي چې کله روان دی نو موږ سره مینه ده
او د چاپ په مرحله کې پروت دی، لږ ټایم به پرې لګي. مونږ ورته هم ډېر په انتظار باندې یو. ذاکر یوسفزي لیکلي دي ډېر مزیدار او د ټولو ملګرو مینې پکې شاملې دي. نو انشاءالله چې یو ډېر ښه کتاب به لاس لکه خیر راځي، خو لږ ټایم به پرې لګي. جی جی او خپل غزل د کلام د غزل نه مخکې به یو دوه شعرونه ووایم چې ارشاد. اور د غټو سکو کې بلیږي لیدی نشمه، اور د غټو سکو کې بلیږي لیدی نشمه، وینې د ګلونو نه سسیږي لیدی نشمه. واه ډېر ښه ډېر ښه. مننه جي. او شعر دی چې مونږه مکینان یو د غربت ګورې لږ پام کوه، مونږه مکینان یو د غربت ګورې لږ پام کوه، واه بیا دې د نظر اسمان پړکیږي لیدی نشمه. ډېر ښه ډېر ښه. غزل څو شعرونه تاسو ته وایم چې ارشاد. بیکاره سړی سوي سړی کار باندې ژوندی وي، بیکاره سړی سوي سړی کار باندې ژوندی وي، که خاورې پرې انبار وي خو کردار باندې ژوندی وي. واه ډېر ښه ډېر ښه. مننه جي. ای خدایا دا ګلاب دې د موسم محتاج نه وي، ای خدایا دا ګلاب دې د موسم محتاج نه وي، د ټول عمر به فقط بس بهار باندې ژوندی وي. واه ډېر ښه ډېر ښه. مننه جي. ای خدایا دا ګلاب دې د موسم محتاج نه وي، د ټول عمر به فقط بس بهار باندې ژوندی وي. واه. او چې مور د چا میره شي نو حالات لغاړه ورکړي، چې مور د چا میره شي نو حالات لغاړه ورکړي، خو پلار دې پلندر نشي بچې پلار باندې ژوندی وي. واه بیا ووایه دا شعر. چې مور د چا میره شي نو حالات لغاړه ورکړي، خو پلار دې پلندر نشي بچې پلار باندې ژوندی وي. واه ډېر ښه ډېر ښه. وجود له مینه ډېره 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 ضروري ده، واه وجود له مینه ډېره 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 ضروري ده، وجود خو د سا سیز دی په رفتار باندې ژوندی وي. واه 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 واه. مننه جي. همدغه ناکردی دی زما ژوند دی زما سا ده، همدغه ناکردی دی زما ژوند دی زما سا ده، زړګی مې دې درزیږي زړه درزار باندې واه ژوندی وي. ډېر ښه ډېر ښه. مننه جي. او اخري شعر دی چې دا ستا د تصور په حوصله مې زړګی ډاډ دی، دا دا ستا د تصور په حوصله مې زړګی ډاډ دی، یو یار لکه په مینه کې بل یار باندې ژوندی وي. واه ډېر ښه ډېر ښه. شکریه. ډېره مننه لیاقت تصور صاحب. او که خوښه مو وي نو زه به خپل کلام هم ووایم. آزاد نظم دی او تړون یې سرلیک دی. نظار شاه منصوري صاحب تړون سرلیک تر دی چې ما ورته وی لارو کې مه ودرېږه، په بلا یې مه راخېږه، ما ته په مینه مینه مه راګوره، ما ته په لارو کې ګل مه راکوه، زما نامه په رومال مه ګل کوه، زړه ته دې وایه چې ما نه یادوي، په خیال خاطر کې هم ما مه راوله. هغې ویل زما په ذهن کې تصویر ستا دی، بغیر له تا یو ګړی نه تیریږي، زه وشوه خیال کې به دې نه راولم، چېرته په هیره به دې نه یادوم، زړه به هم پوهه کړم صبر به یې کړم، خو یو پوښتنه کوم ته به سعید نه عادل څنګه جدا یا به سپرلي نه ګلاب څنګه لړکوي. او زموږ سره دې وخت کې میسیجونه راغلي دي. سردار علي سردار لاله د پنجپیر نه یاد کړي وایي چې کال نه میلاویږي ګنې ګرانه چاربې ته مې تیاره ایښې ده او که کال میلاو شو نو دا چاربې ته به سره شریکوم. سردار علي سردار لاله موږ ستاسو د چاربې ته سترګې په لارې او الله دې وکړي چې تاسو زموږ د ګرځنده لار میلاو شي او زموږ سره دغه خوږه چاربې ته زموږ د روایتي چاربې تاسو موږ سره شامله کړي نو موږ به ډېر زیات خوشحاله شو. که څنګه ذاکر صاحب سرداري لاله خو دومره مینه ده چې د هغې په مینه باندې موږ دې ته رسېدلي یو او که چېرې په دې پروګرام کې د مېلمنو دلته راتلل وی نو یقینا چې راځي یم. بالکل که چېرې تاسو پکې دا شرط ایښی چې ټلیفون مو نه کوئ راځئ به نو دا یقین ساته چې لاله به هر مېلمه له راته 2 پیرې میسج کړی دی او زما یقین دی چې 2 پیرې به راته بالکل به راته په هغه دا زما 100% یقین دی. ذاکر یوسفزی صاحب یو غزل بل نه وایو نو چې څنګه ستاسو خوښی جی ارشاد. زه به د غزل څو شعرونه ووایم د سپرلي باندې مې څو شعرونه لیکلي دا به ووایم. ارشاد ارشاد ډېر خوند به چې سپرلي خیر دی خوښ مې دي ساده رنګونه راوړه، سپرلي خیر دی خوښ مې دي ساده رنګونه راوړه، جوټه رنګونه نه غواړم سوچه رنګونه راوړه، او چې موږ یې د خیبر په سر د امن ګل دسته کړو، چې موږ یې د خیبر په سر د امن ګل دسته کړو، راتله دې مبارک شه خو هغه رنګونه راوړه. واه ډېر مننه. او شلیدلو لوپټو کې د ملالو سپورې سڼې، شلیدلو لوپټو کې د ملالو سپورې سڼې، د دې نه حیا وکړه
ښه په پړه رنګونه راوړه. واه ډېر ښه مننه. او لوګي لوګي ماحول کې د ژوند ساه په ډوبېدو ده. واه لوګي لوګي ماحول کې د ژوند ساه په ډوبېدو ده. بدل دغه تصویر کړه نور تازه رنګونه راوړه. واه ډېر ښه او زغمې نشم نورې د وړو بچو کوکارې. زغمې نشم نورې د وړو بچو کوکارې. اسره د ژوند پیدا کړه د لاسه رنګونه راوړه. ډېر ښه ډېر ښه. او سبق د اخلاص واخله د ساده اور ورکینه. واه سبق د اخلاص واخله د ساده اور ورکینه. دانه چې چا زردارله په چانه رنګونه راوړه. ډېر ښه ډېر ښه. مننه. او وریځو نه راټول کړه د رحمت د باران ساسکي. وریځو نه راټول کړه د رحمت د باران ساسکي. سپوږمۍ نه هم په خیار کې وروسه رنګونه راوړه. ډېر ښه ډېر او په دې امتزاج نه ګورې چې سپین په تور کې روک کړي. په دې امتزاج نه ګورې چې سپین په تور کې روک کړي. پیدا چې اطمینان کړي تلوسه رنګونه راوړه. او دا څو تنه د شمار خو هسې هم تر او تازه دي. دا څو تنه د شمار خو هسې هم تر او تازه دي. د ټول ولس د شمار په اندازه رنګونه راوړه. مننه. دا څو تنه د شمار خو هسې هم تر او تازه دي. د ټول ولس د شمار په اندازه رنګونه راوړه. او ذاکر که درنه دا غواړم نو خوله مې دې کږه شي. ذاکر که درنه دا غواړم نو خوله مې دې کږه شي چې ماله ته یوازې په کوڅه رنګونه راوړه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. د ذاکر یوسفزۍ صاحب د ښکلي کلام نه پس نظار شاه منصوري صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل خوږ کلام خپلو اورېدونکو سره شریک کړي. جی بالکل یو غزل دی یو ملګري ته ډالۍ کوم بهار علي کلیوال نوم دی هغې ته ډالۍ کوم چې ستا په سر زما سره بدي کوي. ستا په سر زما سره بدي کوي زړه را باندې سمه سورلندي کوي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. مینه چې سپېڅلې اعلیزر پشي مینه چې سپېڅلې اعلیزر پشي اوسنې په خپله غلامي کوي. مینه چې سپېڅلې اعلیزر پشي اوسنې په خپله غلامي کوي. او یو را سره مینه کې سیال نشولو یو را سره مینه کې سیال نشولو نور را سره هر څه کې سیالي کوي. او ټوکو کې مې وې ورته بدرنګه شوې ټوکو کې مې وې ورته بدرنګه شوې اوس هر وخت په ځان باندې خواري کوي. او زه چې چاله لاس ورکم خپلې کم زه چې چاله لاس ورکم خپلې کم ما سره هم هغه دښمني کوي. او کور نه نیم خرڅ په ګاونډیانو کوم کور نه نیم خرڅ په ګاونډیانو کو لور له د واده لوښي لرګي کوي. کور نه نیم خرڅ په ګاونډیانو کو لور له د واده لوښي لرګي کوي. او نن یو ملګري ته په غوږ کې وي نن یو ملګري ته په غوږ کې وي ما باندې نظار مې شاعري کوي. ډېر ښه ما باندې نظار هم شاعري کوي. ډېر ښه ډېر ښه ډېره خوش قسمت خلک دی چې تاسو پې شاعري کوئ. ډېره مننه. د نظار شاه منصوري صاحب نه پس زه د زیدي لیاقت تصور صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل خوږ کلام خپلو اورېدونکو سره شیر کړي. ډېره مننه عادل جانه. دا کلام هم چې دی نو بس ټولو هغه ملګرو ته نومونه که زه اخلم خو به ډېر زیات دي. نو ټولو هغه ملګرو ته چې زموږ دا پروګرام اوري هغې دپاره ډالۍ دی چې د زړه ارمان به جوړې ګور له وړم د زړه ارمان به جوړې ګور له وړم ځمکه مې مور ده دا به مور له وړم. مننه جي. پولیس سله مې دا غوټه لټې پولیس سله مې دا غوټه لټې دا لوپټه ده وړې خور له وړم. مننه جي. صادر مې راکړه پېښور ته ځمه صادر مې راکړه پېښور ته ځمه ژوندون ساګانو له او شور له وړم. مننه جي. زه امن غواړم تشدد نه غواړم زه امن غواړم تشدد نه غواړم خو د زړه جنگ د رکیب کور له وړم. مننه. خدای دې درونو اتفاق راولي خدای دې درونو اتفاق راولي د پېښور مینه لاهور له وړم. مننه. د ثوابۍ مشاعرې لزمه دا زمونږ ټول د هغه هېواد او د زلمي لیکوال ټولو هغه ملګرو دپاره دا شعر ډالۍ دی چې د ثوابۍ مشاعرې لزمه زخمي احساس مې لږ ټکور له وړم. اخري شعر دی چې دا ځل چوټیانې تصوره ګله دا ځل چوټیانې تصوره ګله
دا به د کلي ټنګ ټکور له وړم. ډېر ښه لیاقت تصور صاحب. لیاقت تصور صاحب ستاسو په دې غزل کې د صادر یو شعر وي، صادر مې راکړه پېښور ته ځم. نو ما ته دا د روښان یوسفزي صاحب یو شعر را یادېږي چې صادر یې زر زما د اوږې کوس کړو راته وایي، ډېر بد لګي د کلي د عادت په خاریه کې بدل شي د سړي سوچه فطرت په خاریه کې. زړه له مې راغلی ورو بخښنه غواړم ما ځکه شامل کړو سره. او موږ چې کله د مشاعرې خبره وکړه چې یاره ستاسو مشاعره که خوښه وي نو موږ ته اس ام اس وکړئ. نو یقین وکړئ د دنیا اس ام اس راغلی دی چې بالکل مشاعره ټیک ته. د مشاعرې نه موږ ډېر خوندونه اخلو او هغې کې زید د ثوابین او آکاش مانیروال د مانیرای نه وایي مشاعرې ډېرې ښکلې دي. دې ټولو ملګرو ویلي دي خو چونکې د وخت کمی دی نو کوشش به کوو چې سبا دلبر د ننګیالو کې شامل کړو. عادل زمان د باجا موساخیلو نه پروګرام ډېر ښه دی او دغه شان پروګرامونه کوئ. آکاش مانیروال یو وارې بیا یاد کړی یو سردار علي سردار لاله وایي چې دا مشاعرې ښه دي، په دې کې زموږ ډېر ملګري نوي دي هغوی موږ اورو نو ډېر خوند کوي. ډېره مننه سردار علي سردار صاحب، تاسو یو وارې بیا موږ ته اس ام اس کړی ده 3 ځله. ډېره مننه. دا ستاسو د مینې انتها ده چې تاسو موږ ته په یو پروګرام کې 3-4 اس ام اس وکړئ او ملګرو سره هم په خپلو نمبرو باندې هم خپل تماس روان ساتلی دی. ذاکر یوسفزی صاحب، نزار شاه منصوري صاحب او ذاکر یوسفزی صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. لیاقت تصور صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زمونږ د کورکي ته رالی دلبر ریډیو ته او خپلو اورېدونکو ته خپل کلامونه په خپله باندې وړاندې کړل. ډېره زیاته مننه مو کوم. قدرمنو اورېدونکو دا و د نن ورځ د دلبر د ننګیالو هغه برخه چې مونږ پکې تاسو ته لپاره شاعران راغواړو. نو دا یو پروګرام به چې وي نو هغه خو زموږ سبا کې خیر د 10 نه تر 12 بجو پورې دی. نو بعضې اورېدونکي داسې وي چې هغوی د شپې وزګار وي د ورځې نه وي وزګار، او بعضې داسې وي چې د ورځې وزګار وي د شپې نه وي وزګار. نو کوم ملګري چې زموږ د ورځې وزګار وي د 4 بجو نه تر 6 بجو پورې مونږ اوري د هغوی دپاره دا پیغام دی چې مونږ ستاسو دپاره هم دغه شان د هر پیر په ورځ باندې داسې شاعران وروڼه رابلو تاسو سره په مختلفو موضوعاتو باندې تړاوونو باندې به خبرې اترې کوو. او دلبر د ننګیالو کې خو تاسو ته پته ده موږ ستاسو دپاره ستاسو د معیار دپاره ستاسو د خوند دپاره ستاسو د مزو اخیستو دپاره موږ ستاسو دپاره شاعران وروڼه رابلو، سندرغاړي وروڼه رابلو، فنکاران وروڼه چې کوم دی هغه راغواړو او هغوی سره د هغوی د ژوند او فن په اړه باندې خبرې کوو. په هغې کې تاسو ته موږ ستاسو د خوښې ستاسو د سیمې د شاعرانو کلامونه هم اورو. نو دغه شان به تاسو زموږ سره سبا شپه چې کومه زموږ خپرونه ده هغې کې هم تاسو موږ سره خپل تماس جاري ساتئ. قدرمنو اورېدونکو نن نننۍ خپرونه پایې ته رسي او زه به تاسو پرېږدم د نزار شاه منصوري د ښکلي کلام سره چې زما د هر د ثوابی خوښه ده. خوږو اورېدونکو که ژوند وفا وکړه ساګانو به یې وفایي ونه کړه نو سبا له به بیا د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې ستاسو په درانه خدمت کې راځو. هیله لرم چې زموږ سره به زموږ د خاورې یو ډېر نر او پښتون زلمی ډېر ښه شاعر ډېر ښه نثرنګار عبداللطیف سیماب صاحب به زموږ سره راځي او تاسو به د خپل کوربه سید عادل سره به هغه سبا د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې د شپې اورئ. هیله لرم چې تاسو به هم دغه شان خپله ملګرتیا زموږ سره جاري ساتئ. د هغه کشرانو مشرانو همزولو ګلالو ننګیالو توریالو وروڼو او خویندو ډېره مننه کوم کومو چې موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړو زموږ سره د ګرځنده په لار یا د اس ام اس په لار باندې خپلې اړیکې جاري وساتلې. د هغه مینوالو هم د زړه تل نه مننه کوم چا چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېد، یعنې په زړه کې خوښه کړه او موږ 2 غنټې برداشت کړو او موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله. د هغوی هم یو جهان مننه. په تلو تلو کې د ریډیو دلبر ثوابی اف ام 94 د ټولو همکارو د ټولو قربانو خصوصا د سټیشن منیجر ښاغلي یوسف خان سرخیري صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی ژبه پښتو نه ده خو ولې وینې پښتنه ده، پښتو سره ډېره زیاته مینه ده او ډېر پښتون سړی دی. نو هیله لرم چې تاسو به هم د هغوی د خدماتو ته ډېر په درنه سترګه ګورئ. ورسره د خپل پروډیوسر مبارک شاه صاحب هم ډېره زیاته مننه او د تکنیکي چارو واکمن چودري خالد زمان بری صاحب د هغوی مرستیال طاهر زمان صاحب او د مارکیټینګ منیجر امزیب خان صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم چې زمونږ غږ یې په خپلو صلاحیتونو باندې ستاسو تر غوږونو پورې در ورسو. ستاسو دپاره په تلو تلو اخري شیبو اخري غړو کې لکه د نور کله په شان دغه یو پیغام چې پښتو وایي، پښتو لیکئ، پښتو لولئ. قدرمنو اورېدونکو د اردي جدایۍ ګړی په سر ودرېدی او د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالې اخلي رخصتونه او چې رخصت اخلي منګول راکه، چې رخصت اخلي منګول راکه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه. او دا ته چې زه اخر به لاړ شي، دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما.
قدرمن اوریدونکو په دې وخت د نړۍ خپرونې وخت پای ته رسي او د راغلو میلمنو ښاغلي ذاکر یوسفزي نزار شاه منصوري او لیاقت تصور صاحب سره ستاسو کوربه سید عادل ستاسو سره د عباسین یوسفزي صاحب په دې شعر باندې اجازه تخلي او څنګه چې موږ تاسو ته مخکې عرض وکړو چې تاسو به زه پرېږدم د نزار شاه منصوري صاحب د ښکلي کلام سره چې ستاسو ډېر خوښ دی او تاسو یې په بیک ټو بیک میوزیک کې ډېره غوښتنه کوئ نو هغه به تاسو ته ډالۍ کوم او د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ کور مو ودان د الله په امان